أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أطاوية وإن كان أصحاب الأيكة وإن كان أتاكفر أصحاب الأيكة ملګری ایکا کوم ځای چې غني ونی وي کوم ځای چې ډېر غني ونی وي نو ته جنگل وایي یو کو جنگل وي یو جنگل وي نو جنگل خو ډېر لوی شي دی جنگل اصل ډېر شي ونی وي صحیح نظر خیز علاقه وا څه شي ارغندابو صحیح نو دا وادي شعیب دا څه شي دا وادي شعیب دا د دریای اردن په مشرقي سایډ باندې دا دریای اردن په مشرقي سایډ باندې دا اوس مشهور د وادي شعیب باندې ادا وادي لوط سره لګیدل دا نو وادي لوط خو هغه عذاب والده چې د کم عذاب د وجنه الته د سکو او بملاویږي نه پکې شین ډکه ضربولېږي او وادي شعیب دا ډېر درخېزم کړه دا هغه وخت او دغلته د دوی دی وادي کې یو مشهور د اوبوس کلو کویو هغه ته بیر مدین وي سوي ورته بیر مدین د مدین کوی وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَتَاكِفْرُوا مَلْګری دا غوونو د جنگل ظالمین یقینا ظالمان دا قوم شعیب دی فانتقمنا منهم انتقام واغست فانتقمنا منهم الله تعالی وی زمان ډیر تکذیب کړو ماته بدلا واغستا او د خدای انتقام د زورور سړي انتقام خو به صحیح شو زورور څخه کله په بدلی غستو راشي اخو بیا دې چټوک لا صحیح فانتقمنا منهم انتقام واغست وانهما اتاکی سردادوارا لبی امام مبین یقینا فدو شعرا بانے پرتدی تو شعرا وائی لوی سڑک کسا وائی لوی شعرا لوی سڑک چی فریوے یا ہائیوے شعرا وائی صحیح امام ورطل دے وجہ ہوئی چی اغا سڑے لیڈ کئی دیر زیاد خارم دا صحیح 99 تالا سرو دیر خارم دا کئی ندا 99 دام امام دے 99 سے دام امام دے صحیح او مبین ورته وي چې دا کرسټل کلیر امام دی ځکه هر ځای ساين لګېدل دي صحیح تا ته صحیح د فلانه شهر دی دا فلانه شهر دی دا فلانه شهر دی الله تعالی فرمایي چې دا دواړه ویلي سړي دا په امام مبین باندې فریوی باندې اوس په فریوی باندې دا فریوی دې سره کېږي فریوی وادي لوط او وادي شعیب سره کېږي وَإِنَّهُمَا أَتَاكِفْرَ دَادْوَانَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ فَكْلِيَرْ أَوَّازِ فْرِيوَي بَانِ دِي وَلَقَدْ كَذَّبَ أَتَاكِفْرَ تَكْذِبْ کړو أَصْحَابُ الْحِجْرِ ملګرو د حجر نو حجر د ویلی نوم دی حجر د سنوم دی د وادي نوم دی د ویلی نوم دی او دا قوم سمود دی تاسو کې سمودیان وَلَقَدْ كَذَّبَ أَتَاكِفْرَ تَكْذِبْ کړو أَصْحَابُ الْحِجْرِ ملګرو د وادي حجر المرسلین د پیغمبرانو نو دا وادي حجر چې دا دغه وګوره دا د مدینه منورې نه تبوک تر ته ځي نو په دې لار کې دا وادي شروع کیږي وادي حجر په دې لار کې شروع کیږي صحیح شو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَتَاكِفْرَ تَكْذِبْ کړو أَصْحَابُ الْحِجْرِ ملګرو د حجر د وادي حجر المرسلین د پیغمبرانو وآتینا آیاتنا ورکړو موږ ته آیاتنا نشانې خپل نو آیاتنا نمبر 1 رولز نمبر 2 ایویډنس او نمبر 3 معجزات نو د نورو معجزات سره سره یو هغه وشوه چې د نو میاشتو بلار با د یو لوی راک نه پیدا شو څنګه پیدا شو یو لوی ډبره وا انو د قوم تقاضا وکړه د صالح علیه السلام نه وې مونږ به تعالی پیغمبرو منو کله دې ډبره نه مونږ له یو بلار به وشه پیدا کړه نو هغه الله تعالی نه غوښتل چې وی غوښتل بلار به وشه پیدا شو او صرف پیدا نه شو لنګم شو او لنګ نه شو
بلکې دغه ټول قام چې وو د یوې اوښې پای د ټول قام لپاره کافي د زرګونو خلکو لپاره دا شیدې کافي وي خو ابتلا پیدا وا څه شي ابتلا او تست پیدا و چې دغه تبذیل د اوبوس کول صرف یو ټول خلکو لپاره او دا غي ډېر وافر او به چې ټول قوم لپاره به کافي کېدی خو چې دوی د پیغمبر نه معجزه وغوښته چې د دې تیګنه یا د ډبرین را لبلار به وشه پیدا کړه او هغه پیدا شو او بچیم ورکو نو الله تعالی به اوس یو ورځ بدای شدیس کی یو ورځ به وبس کی چې په کوم ورځ باندې د شدیس کی نو په هغه ورځ باندې د اوبو به دوشس کی صحیح شو نو دی په یخنۍ کې خو مزه غستې دې شیدې ګرمه کا چای پته پخکا صحیح شو شلمبې دې جوړه کا صحیح او چې ګرمي کله شروع شو او کوم ورځ د وشه وا او د شیدې اوس کله نو د اوشي شو د خو اصلا ډېر ګرمي وي او ووم ګرمي دوی تندې واغستل نو کوی لري را منډه کړه نو د کوی یو به وشه کله ټوله ځکه بل الله تعالی آیات کې فرمای چې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم چې د تاسو لپاره یو ورځ نمبر 2 بوده د دې وشه لپاره بل ورځ نمبر 2 بوده یو ورځ وو تاسو کې بل آیات کې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم نو دی دا وشه په ته مصیبت جوړ شي د تندې هلاکیږي سکیو د تندې هلاکیږي نو وې صوبه د دې وشه نه مخلاص کی چې دا وشه ملکی هيو سړی یې له چې د معجزې وشه ده د وشه د خېټه نه فرض پیدا شوی د ډبرې نه پیدا شوی دا کټک نکړه پته نشته چې څه عذاب برازي صحیح نو یو سړی پکې را پاسې دو داغه نامه قدار ابن صالح قدار غټ قاف سره قندهار والا کار سره سم کاف سره کابل والا سره نه قندهار والا موږ پاکستان کې چې قاف فرق کوو موږ دا قندهار والا کاف ته دا کابل والا کاف ته دا رنګ د حی او د خې چې فرق کوو موږ دا خر والا خې دا حلوا والا خې ده صحیح موږ حی حلوا والا او خې خر والا صحیح نو دا څنګه چې دوه ټکو والا کاف لیکو نو موږ کاف قندهار والا او کاف کابل والا دا کافی دا کابل والا او دا کافی دا قندا کابل والا کړه جنس بدل شي دا خو دنیا کې جنسونه بدلېږي صحیح شو هغه د مقبوله کشمیر یو مخکنی وزیر اعلی او د شیخ عبد الله زیو فاروق عبد الله ډاکټر فاروق عبد الله دا ډاکټر فاروق عبد الله د حکمرانانو په چوي دغه ماحول ته ګوري چې د ماحول کې څنګه خبره کول پکار دي ناغه چرته د خود په کانفرنس کې خبره کوله ناغه به خود سره زما دومره ډیره مینه ده چې که زه هندو وې خو به زه مسلمان یم په دغه یقین نه ساتم کني که زه هندو وې او په دیم جنم می یقین ساتلې نو ما به الله تعالی سوال کړو چې ما به دیم جنم کې خزه پیدا کړي صحیح زما شل دومره خوشی دي صحیح نو بیا د زمون پر پاکستان کې اخبار دی دا مزاح دی چې هغه ته وایي نوای وخت ناغه نوای وخت اخبار مزاح لیکلو به موږ ورته مفت مشوره ورکو چې اوس په ټیکنالوژي او ساينس ډېر ترقی کړی دا اوس کو جنس بدلیږي هیڅ ګران کار نه دی صحیح نو د جنس ته تبدیلی اپریشن او سرجری عملیات دا کې وکړل نو جنس به بدل شي دا تمنا به پوره شي او یو بل مشوره ته هم مفت ورکو هغه وخت واجپای وزیر اعظم د انډیا وی غلا تر اوسه غیر شادي شوه ده وآتینا آیاتنا ورکړو موږ ته آیاتنا ایویډنس بل آیاتنا احکام بل آیاتنا معجزات بل فکانو ودویقنا داغینا مخرزینا مختاون کی وکانو او ودوی ینحطونا نو دی خوگورا یو خود ڈگینگ یو دی ڈگینگ ناغا خاورا ازمکه چه سڑے ڈگکی نو ڈگینگ وی یو دا کانا چه ڈگکی نو دیتا کروینگ وی CURVING carving you know what I'm saying نو دا نحط چه دا carving وی صحیح وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ او دوی يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ چکنستل بے غرونا يَنْحِتُونَ کنستل بے من الْجِبَالِ پغرونو کے بیوتن پورونا آمنین پا دے حالت کے چدیر پا عمل پاتے کے دن کی وغے کے نوز دوی دغا تحذیب کدے وکتو زخو دغا حجر تنیم ورغلے و دغا تحذیب خود دا اردن تر علاقے پورے دغا سویلائزیشن سے
دا تر دور په خور دی ولې علاقه ده نو ما یو حصہ کتلې ده هغه ته پیټ را ایته څه پیټ را وای ورته ډېر مشهور دی دا هغه پیټ را ته کلاړه عقب باندې حیران شي چې او الله دا کوم قسم انسانانو یو بلډینګ لکه زمون د مسجد کې سره سوشل حاله غړي دنه کنهسته نو دور بلډینګونه کې جوړ صحیح او داغه کې کم پلس جوړ کړی دي او پاګې باندې کم نقشونګار کړی دي هغه کانو کې چې کم نقشونګار کړی دي ورته به حیران شي بیا چې کم بدونه جوړ کړی کانو کمه کرسیه جوړ کړی د کانو کمه ټیبل جوړ کړی یعنی دا نه چې کان نه ټیبل جوړ کړي چې ټی کړي نه هم دا غړي کنهسته دي هغه ټیبل کړی دي او دا غړي کنهسته دي داغه نه چیر جوړ کړی دي او بیا تیاتر چې وګوري دا پیټ راکې د دې د مجلس تیاتر چې وګوري چې کوم ځای به موسیقي کولا یا به اجتماع کولا یا څه کول سلور شپږ سوا اته سوا یو نه سلور قطار د سلو کوسو ادا بالکل د تیاتر په شکل کې صحیح او په یو تیاتر کې 15000 او 16000 کرسي دي او دا نه دا کرسي یې څنګه وځي دي نو دا غره کنه سره کرسي کړي دي صحیح او بیا په کوسو چې کوم نقشونګار کړي چې یو کوسه به صورت ټایم غوستي بیا هغه زمانه کې څنګه ما نو خبره سره نو خدا سي او تار مې راوځنه په تار مې کښول چې ما یې لک فرق پکې معلوم کوم د هغه زمانه په انداز باندې د ملي میټر فرق پکې نشي معلوم وړ په کوسه چې ګینه دا کوسه د بل نه ملي میټر سی واده خبره دین کړه او دا هغه لاین کې فرق نشي پیدا کوي د هر قبيله لپاره ځان خپل لاینونه دا قبيله لپاره او په دا قبيله مخه ته یو غټه کوسه ده هغه د کرام په شکل باندې او باندې به قبيله چیف کې نهست صحیح او بیا دا څه دی ویلي ده کنه نو دا غر دی دا ایسا دا تیاتر دی او د دې ویلي د بل غر چې دی هغه دایس دی هغه سټیج دی صحیح نو هغه سټیج باندې بیا کوسه لګېدلې دي الته چې आवाज وکي هغه ایکو داسې روانه چې دا ټول زرګونه خلک هغه आवाज اوري حیران بشورته بیا هغه په داغره کې یعنی لکه دا مزنین دا شیشه وګوره دا ګلاس د ګلاس سره یعنی واټر چینل لګولې هغه کې دا څه په نیمه کې واټر چینل لګولې او دې کې وبره روانه وي د یو غره بیا روانه کوي بل ورته ورسوري اپ دې ټول کورونو مخه ته صحیح جاری وو سکله ده کنه وله ټول واشنگټن کې راځه دا په جاردن کې سټي اف اسټرونومي بیا په هغه کې دغه وګوره د لکه مثلا دغه رینج نه هغه دغه ته وبو بوتل دي او چیک کړه صحیح نو دا مېس کې ویلي هغه ته ظاهرانه دم چې دا پلر دي چې تم راوړي د سټون دا دای لګولې دي خدای هم سیم کار نشته دا هم سیم کار وینا دای سټ کړی په داسې اندازو چې په دې ویلي کې ځای په ځای باندې غوټه کې تیږي ولاړې وي یعنی واړو غرونه ولاړو نو واړو غرونه چې پیرنه کټ کړی دي نو خط بهترین پلر دی جوړ کړی دی یو پلر کم از کم اتیا اصل پټه دی صحیح او دا به د پاسه هم بیا غر کټ کړی دی نو چینل دی پیدا وو صحیح نو دې غر نو روانه دي په دې پلرو د پاسه کوم چینل دی هغه باندې یو هغه ده صالح علیه السلام فاخذتهم الصيحة ونسدوا إلى الصيحة جغد جبريل مصبحين قد وقت صبا كونكي لمن صبا وقتي فما أغنى غنم دفن كريش دوينا ما كانوا يكسبون آغام لجكم دلقونوا وما خلقنا السماوات نو پیدا کړی مونږه اسمانونه ازمکا وما بینهما چې میز د دې دوالو کې دی الا بالحق مگر د اظهار حق د پاره وان الساعه تاکي سره قیامت لآتیه یقینا راتون کې د فصفح الصفح الجمیل
فاصفح الصفح الجمیل تمخوانوا د خلقنا په طریقه باندې کوم خلک چې ایروګنټ دي پیغمبر تعالی تعالی فرمایي چې سره ځان نه انوال کوا کوم خلک چې ایروګنټ دي نه هي ته وسکیږم بس تاسو په نرمۍ د ځان لا تعلق کا په نرمۍ لکه سره چې خود دوست لا سزا ورکړي to be indifferent افین صحیح یعنی خپوخ دوستی وي صحیح لکه فرید خان اوس فرید خان ته موږ خپګي اظهار کوو چې رستا په خبره باندې مونږ خپایو نو چې فرید خان راشي السلام علیکم هم ورزیات توجه ورنکو وعلیکم السلام فرید خان اخته حالانکه نشکور سره مزایق چې فرید خان څنګه تا کاروبار په خیر خلاص څنګه سبوي شي خو چې دغه توجه ورنکړه نو دې میسج واخلي چې سم مسله شته دې ته وایي الصفح الجمیل کایندلی مخکر کول څنګه په کاین طریقې باندې نو پیغمبر تعالی فرمایي چې ایروګن خلق سره بزان په بحث کې نه انوال کړي ځکه ایروګن سره په خبره پوي نه په خلک وي نو د خلک په خبره نه هغه سره بداس داسې معاملې کې لکه سره د دوست چې په نرمۍ باندې ځان یو سایډ تکي نو د ایروګن سره نه هم داسې په نرمۍ ځکه هغه سره سختي خو دیونی بیا په نرمۍ ته لاس شي صحیح هغه نه بداسې کاینلی یو طرف دې ته الصفح الجمیل وي هغه دی ویلي ما تاسو ته ویل چې اخلاقیات سلور پلر لري اخلاقیات یا سلور برانچز لري یا سلور شعبې لري اول عدل یا سوشل جسټس څه شي سماجی عدالت او سماجی انصاف نو سماجی انصاف چې په دې کې نه حکمران تتلوي نه اتارټي تتلوي نه کورټ تتلوي سماجی انصاف د هر انسان خپل ذمہ داری ده سماجی انصاف د هر انسان خپل ذمہ داری ده چې د چا سر رائټ دی هغه دی پرای کومه نه صحیح دا هر انسان د انسانیت تقاضا ده سماجی انصاف دې څه وایي د سماجی انصاف لپاره څه عدالت نه دي هر انسان په خپل ذمہ دار دی چې هغه انصاف وکړي صحیح دویم احسان چې انسانانو سره یا د الله مخلوق سره ډیپند احسان وکړي ورسره نو د سماجی انصاف او د احسان په منځ کې فرق دی چې سماجی انصاف متعلقه سړی ته داغه حق ورکول دي متعلقه سړی ته داغه حق ورکول حق داغه دی ته نه غصب کینا ورکې د سماجی انصاف صحیح او احسان یو سړی ته د خپل ځان نه څه شی ورکول دي لکه په لخان چې کله خطا شي وي تاسو ډوډۍ را تراشه صحیح نو هغه سماجی انصاف نه لري احسان دی هغه څه هغه احسان دی دریم هغه ته وایي عفو عین فی واو عفو معافی نو عفو دا د چا د بدای پس منظر کې هغه چاته کیږي چې په عفو پوریږي چې په څه پوریږي په عفو باندې پوریږي یعنی څه ضمیر وي نو کله یو سړي ضمیر نه کړه تا معاف کړه خدای لکه خرج نه معاف کړه نو خرج معاف کړه ته څه احساس کیږي صحیح او کوم چې انسان وي انساني ضمیر وي تاسو لري ځاته او پتاو ته چې نو پرام خو دنیا ته په کې راځي صحیح بس اغلب دغه سزا کافی ده لکه معاف کو دغه سزا ولا کافی ده هغه تر عمره بس ځان تا غلام غني څنګه د کردار سره د هغه سبیل یوشتا ساقدار یوشتا ساخلاق یوشتا صحیح ناغه حیات غریب بټو شپه سوچ کې چې مادي فرید خان سره څه کړو دا ورته سړی ته موږ دغه په ژوند مرګ موږ به په څو کې سوای چې هغه په ژوند مرګ ځکه چې هغه زمي سړی باندې چونګای لګي یعنی سړی خوب نشي کولای صحیح یعنی دا غي پتہ ہے چې فرید خان د حیات نه بدلا واغسته نو دا په اسمه هغه په زمون بدلا اخلا صحیح اوس حیات مثلا یعنی مثلا نه یعنی حقیقت دی صحیح مثلا نو وایو یعنی حقیقت ته چې کردار مالک ته مين نو بس هغه معاف چې نو حیات دا سړی ژوند کې داسې خطاګانې بلا شي کی اس مسله نشته اس مسله نشته صحیح ما معاف کړ صحیح اوس دې بلګیای ډرایوینګ چوم کوي دې به سوچ چې دې کوي خانه زه په ژوند وکړم الله دې کړو الله نو چې کړم
نريد هو عفو يسوي عفو او سلورم ده الصفح ده فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل صاد في ده ايات اوبر هم تشتاق وان الساعه لآتيه استاو سنه سبا كير سے کچھ آیت نمبر 85 فاصفحي الصفح الجميل ده صفح صاد في او في دغه د صفح لغوي معنی مخ اړول دي هغه دی وجه دې تم صفحه وایي لکه دا موږ اړول صحیح دې تم صفحه وایي دا د مخ دا کاسره دې تم څه وایي عربي کو صفحه وایي نو پیغمبر الله تعالی فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ایروګنټ سړي سره د معاملې راشي فصفح الصفحه الجميل ارګومنټ سره مکو هیڅ جواب مو ورکړه بس مخته داسې واړه نو هغه دې پر درای بس کې مکو واړه صحیح خبره ده کړه دا خوش اخلاقی ده دا څه خوش اخلاقی ده ممکن ده چې یو سړی می خبر دا غسنه چې دا ایروګنټ ده ناغه بتاوه اعتراض وکي یعنی مثلا فار ایگزامپل فرید خان نوې سره دی او راغله دی یو ایروګنټ سره راغی او ماته السلام علیکم ما وی وعلیکم السلام جیو مسله ده او ماته مقدس وایي ا دې فرای جیتانه او تاسو کو او زه مې روان په دې دروازه وته اوس فرید خان خو نوې سره دی ابوی دا قاضي سره بل اخلاق سره وای دا څنګه چې یو سړی ته مسلې ته پوښتنه کو او هغه خواجباری هغه واقع ته چې سره ایروګنټ دی هغه به وقوف ته د خرج لري لکه ور کول نشته صحیح قاضي صاحب سم ځان هغه سره انوالو کینا قاضي صاحب ځان هغه سره هغه د جاهل او ارګومنټ دی هغه جاهل او ارګومنټ کوي لہذا قاضي صاحب پیژنې واجباری پیژنې لہذا انتر اخلاقیات تقاضام دار د قاضي کې څوکړه دغه پیغمبر تعالی تعالی فصفح الصفح الجميل چې ابو جهل سره بسمع مخري ابو لهب سره بسمع مخري هو وځه بس اجر تر خبره کوي مختار صحیح نو موږ ورته اګنورنت ارګنټ اګنورنت یو خدای اګنورنت بد سره نه دی اګنورنت معنا چې نه پوهه دی نو چې نه پوهه درو خو پوهه دی خو یو اګنورنت ارګنټ دی هغه عذاب دی هغه سره باندې ورکیږي هغه ځدی دی هغه په دې نه پوهه نه پوهه هغه به دا ولري چې نه بغیم اوس سیف الله خان اس کوشش پر خبر ارادی و جبر قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صحیح شکل دا ایروگنٹ خلق آگے ایڈریس کئی مدر وقت السلام علیکم صحیح دانو سر میل وقت اگر سر خبر کئی وقت السلام علیکم جان صحیح کاغے دیر تنکی وہی رضو زبائی نمستانہ دیر کم تمام تپوس میں کہوگا سائلم جانتے تزان لفر مسئلہ تقبل حلق ان ربك تاكي سر ربنا هو الخلاق العليم دغا الله تعالی پیدا کون کے دے علم والدے ولقد اتیناک تاكي سر اتیناک نو الله تعالی چې الخلاق العلیم دلته د علیم معنی د ماهر چې الله تعالی ډیر ماهر پیدا کون کے دے چې کوم سره شم شی پیدا کړل نو هغه د متعلقه فنکشن لپاره پرفیکټ دی لږه ته ولیکل دلته دوه معنی دي یو معنی دا خلاق العلیم چې د کوم میدان لپاره کوم شی پیدا کړی دی نو هغه د میدان لپاره پرفیکټ شی دی میدان لپاره پرفیکټ شی دی ځکه دا الله تعالی ماهر پیدا کوونکی دی او دا الخلاق العلیم دې معنا دا ده چې دا الله تعالی پیدا کوونکی دی او عالم دی په خپل مخلوق باندې دا څه نه دی چې مثلا جاپان والا ټوټه جوړ کړی په لکونو سورہ په لکونو جوړ کړی خو ټیک دی جوړ کړی خو ټیک دی په چې اوس کوم ځای کروڑونو باندې غي منډه وای هغه ټوټه نو جاپان هغه ته پته چې پلان نمبر ټوټه کوم ځای خدای الله تعالی مولانا دا څنګه دا الله تعالی ما چې کوم شی پیدا کړل ما ته رب په هر سکند معلوم دي کوم ځای مومنت دی دي ته وای الخلاق العلیم اوس خبر ده کړه صحیح چک بای رډا صحیح ناویگیشن سسٹم ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك عطا کی سلام تعالی درکې دیو پیغمبر سبعا مانا وہ من المثاني مكررات وہ مکررات مانا ریپیٹڈ مکررات مانا
ریپیټډ، یعنی و آیاتونه بدل کړی دي چې هغه ریپیټډ دي. والقرآن العظیم، او لوی قرآن میں در کرے دے. نہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ سبعا من المثانی، پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دا سورہ الفاتحہ دا سشدہ سورۃ الفاتحہ دا. دې آیتونه بل اتفاق ودی، دې آیتونه بل اتفاق ودی، خو فرق دومره دی چې د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې بسم الله الرحمن الرحیم آیت نه الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحیم آیت نه الفاتحه، او په مذهب د امام احمد او د امام شافعی بسم الله الرحمن الرحیم آیت دی، یعنی جز د سورۃ دی. نو سوخ سلور والے امامان په نسبت باندې سورۃ فاتحه و آیت دی، خو د امام احمد او د امام شافعی په نسبت بسم الله الرحمن الرحیم یو، الحمدللہ رب العالمین دعا، الرحمن الرحیم درې، مالک یوم الدین سلور، ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځه، اهدنا الصراط المستقیم شپږ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا وو. خو امام مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په بسم الله آیت نه سورۃ فاتحه نه. نو الحمدللہ رب العالمین یو، الرحمن الرحیم دعا، مالک یوم الدین درې، ایاک نعبد و ایاک نستعین سلور، اهدنا الصراط المستقیم پنځه، صراط الذین انعمت علیہم. په دې علیہم باندې وقف د آیت دی، علیہم باندې وقف د آیت نه دغه شپږ، دغه وقف نشته د امام شافعی او د امام احمد په نسبت باندې صحیح، او وقف ته په نسبت امام مالک او د امام ابو حنیفه. یعنی وقف یو معنا د استاف دا، یو وقف معنا د آیت دا، وقف په معنا د استاف د ټولو په نسبت، وقف په معنا د استاف د ټولو په نسبت دی. وجه الته په صراط الذین انعمت علیهم باندې یو پنځو والا لفظ ذکر دی، تو ورالتا واپس درشه فاتحه ته سپیلی کری پینسه پیلی کری خودے کتا دا پینسه دلیل دا دے چې وقف د تلاوت سره ټولو په نسبانه پکېشتا، وقف د تلاوت د ټولو په نسبت دی. وجه کومه کړه دا څه وو، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، او کله وای صراط الذين انعمت عليهم وفوق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نو دا وقف د ټولو په نسبت جائز دی، سلور والے امامانو په نسبت جائز دی، خو آیا دا وقف د تلاوت دی که وقف د آیت دی؟ نو پنځ د امام احمد او د امام شافعی وقف د تلاوت دی، او پنځ د امام مالک او د امام ابو حنیفه وقف د آیت دی. نو دې وجه دا پنځه کې لیکلي دي صحیح ښه چې دا مسله پنځو کې راځي. نو سو آیاتونه خو دې بل اتفاق قرآن ورته وی من المثانی ریپیټډ مکررات. نو یو خدای چې ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې دا واحد صورت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دوه واره نازل شوی دی، واحد صورت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل دوه واره راوړل، یو وار د هجرت مخکې، یو وار د هجرت وروسته، یو وار د هجرت مخکې، یو وار د هجرت وروسته. یو معنا دا ده دی وجه ورته ریپیټډ دی. دویمه ده چې دا په هر مانځ کې بار بار ریپیټ کیږي. سبا میں نے داو آیتونه په هر مانځ کې بار بار تلاوت کیږي، کله کیږي په هر رکعت کې وایي. د دې وجه نه په یو کم 13 نمونه سوره الفاتحه کې یو نوم دی سوره السبع المثانی، لکه یو نوم دی سوره الفاتحه، بل نوم دی سوره الحمد، دریم نوم دی سوره الدعاء، سرولم نوم دی سوره السوال، پنځم نوم دی سوره تعلیم والمساله، شپږم نوم دی سوره الشفاء، اوم نوم دی سوره الشافیه، اتم نوم دی سوره الکافیه، نهم نوم دی سوره السبع المثانی، لسم نوم دی سوره الصلاه، ایو لسم نوم دی سوره القرآن العظیم. هم په دغه آیات کې ذکر دی چې دا قرآن عظیم هم. نو قرآن عظیم ان ا وی دا ولیکه چې دا د قرآن کریم سمرایز ټیکسټ دی، سمری نه ده څه شي سمرایز ټیکسټ دی، ځکه سمری بیا قرآن نه دی، نه دا سمرایز ټیکسټ دی.
دیو یو قرآن کریم القرآن عظیم نو یو نوم سورہ القرآن عظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تَاكِ سر درکنی مُتَاتا سبعا من المثانی وآیاتنا مکررات والقرآن العظیم القرآن عظیم لا تمدن عینیک تماڑا وسترگس بل الاما آغشیتا متانا بیچ منگا انجوائمنٹ ورکڑے پاگے بانے ازواج من مختلف گروپوں سے دویتا. ازواج مانا اصناف, ازواج مانا اصناف, اصناف مانا اقسام. ولا تمدن عینیک نو پیغمبر تا اللہ تعالی وی او ځکه چې موږ پښتو کې وایو چې لوري وای مې تا ته ام جوړې ته وره. نو پیغمبر تا اللہ تعالی وی موږ ته تاسو وورئ, ښا تاسو وورئ چې دې ته مپسخیږي, دې ته مزهیریږي چې کافرانو سره د دنیا انټرټینمنټ څومره زیات دی. ولا تمدن امالوت عینیک سرگس بلے الامان شیطا متانا به چی منگا انجوائمنٹ ورکرے پاگے بارے ازواج منہم انواع دویتا ولا تازن غلیم ام فکر ملکی گدوی بانے. مانا ہے دارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی وی چې یو طرف تا خو بس مسلمانانی چې د کافرانو اموالو تا او دنیوي انجوائمنٹ به ګوري, لوی شی دی ورته, لوی مال دی ورته, صحیح. او بل طرف تا اهل ایمان یا خصوصا پیغمبر د هغوی په نه ایمان راړو باندې هغه باندې غمژن دی چې دا ګوره لیونی ځامن دي, ای بټول په جهنم کې سوځي, دا ولي ایمان دراوي. صحیح. نو الله تعالی پیغمبر ته تسلی ورکړي چې مې دې یو طرف ته ګوره, مې دې بل طرف ته تور بلا ور پسې خدای دې به خو بس. صحیح. څنګه پیغمبر اسلام په دې کې کارمندو یره دا خلک به جهنم ته لاړ شي, دا خلک نو تاسو نه لطیفه ویلو کنه یو سړی و څوک یو سړی و ناغه پر دې غم کور ترانه دنیا کې 200 غمونه دي چې په لار راځي د کار چې روانه شل غمونه په لار وګڼي, نو کدا ټول په دې غمونه ورته خپلې ونه پښې خو ځوان په تیرې په ځای په سایډ دیریږي او چې څنګه د چا درې په هیلپ کولې شي نه کوا چې نشه کوله بس واه خدای دې ورته امداد وکړي. صحیح. ناغه سره ډیر فکر مندو نه چې بکور تراغه د کار نه غریب خلک توما راغلو شزه ورته روټای کې خو نه غوي نه ولې نه خوري یاره شل لازم یې خپله زړه دې ولې خپله یاره سیف الله خان ولید په تکلیفو دا بنده ټول خلک بخپل کار کوي ته سپله دی غمونه کور ته راوړل. صحیح. نو خدای ورته اخر وی دا ګوره بدن دې داسې نری تار شکل دې رکاتو پاتې نشه پر دې غمونه که آینده لپاره تا پر دې غم کور ته راړ نو مال وځي راځي زنه پاتې کېم دې کور دې کور نو بس دوه عادو کوي نه بس داسې دوه انتهایی قدم ماخله نو بل چې بیا کور ته راغی نو بیا ورته څه ډوډۍ شته په دوی وی یاره نه وی ولې بیا څه غم نه درې ویره د پلانټي د خره لنګ شو خره لنګ شو نو چې لنګ شو خوشاله خبره ده وینا نر خره راوړل نو چې نر خره راوړل لا یې فکرې وینا لکای نشته نو چې لکای نشته تا پرې څه غم دی وی ما سره دا غم دی چې دی وسبا لوشي نو چې لوشي نو باندې به بوج راوړي نو چې بوج راوړي نو دې بچر پندر مزمه کې په خټو کې نه خطي نو چې خټو کې خر خون خلنو یو کس له وګون نه ونی بل علاقې نه ویسي راوي راسي نو به څه هم چې کده اون خطر راو باز بیا څنګه چې لکای نه دا پردې غم ته کو پردې غم کوته راوړي هغه ورته ته پوښا کاندې کوئی زړه لاړم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی چې پستو رب بلا ور پسې دا پردي غم نه کوته مراړه تا ورته پیغام ورکړ قبول کړي ډیره خلک نه قبل وروکي کا لا تمدن عینیک مگر دوست دخبلے الاما آشیتا متانا چی منگا انجوائمنٹ ورکڑے داغی پذریع بانے ازواجم منو مختلف انواع ددویتا ولا تازن غلیہم امت کرمل کے پنیمان ددوی بانے ساکار سلے وقفز جناحکا تٹکا وزرف بل دا لفظی مانا دا ټټ کا کتا کا وزر پر یعنی نرمش کارا کا کائن شا سشا کائن شا
تکائن شلیل مومنین مومنانو تا وقل ادویتا ویا انی انا النذیر المبین تاکی فرزو یرون کے ما النذیر المبین یرون کے مخکارا کما انزلنا لکا سنگ چمونگا نازل کردے غل المقتصمین پا آغا تقسیم کو انکو باندے الذین آغا کسان جعلوا القرآن چاہی گردون دے قرآن عظیم ٹکڑے ٹکڑے نو گردون دے قرآن ٹکڑے ٹکڑے وہی ہاں دا خبر خو زمونگم دا رواج دے دا خدای خبر کی دیشی دا چی پیغمبر کا خبر کتاب دے زان جوڑا کری پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عجیب اللہ تعالیٰ ورطوئی دا عجیبت علی ولی زامن دی دا قرآن کے تقسیم شروع کرے چی دا خدای خبر دا پیغمبر خبر دا زان کرے فوربک قسم دے پربنا بانے لنسألنہم یقینا بسوال کند دوینا تپوز بکن دوینا اجمعین دٹولونا اما کانو یعملون دا آغا عملنا چی دوی کولو فصدع بما تومر فصدع صدع سواد دال عین دا اصلیت کی شیشہ چی ماتا کی شیشہ دیتا صدع ہوئی نو شیشہ چی ماتا شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی شیشہ چی ماتا شی دا بیا جوڑ ناخلی زمر غرده چی مات شی بیا دا لباس پخنده ناخلی پیوندونا شیشہ دا دومره ترانسپیرنٹ شی دی چې دا بیا جوړ ناخلی او که جوړ پکې راولیم نو تر خو پکې ښکاري کنه پکې ښکاري نو دې ته صدع وایي صحیح صدع وایي فصدع معنا ته داسې حق او باطل جدا کا لکه د شیشې لاین چې ښکاري که ډېر ګلو پرې ولګي یا مغه لاین ښکاري پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ حق و باطل مکسنگ بنے کے کہ اگر فرق ظاہر ختاری فصدع بما تومر تتبلیغ کا وکامر بما تومر پاغا طریقہ لکہ تاتا حکم کولشی وعارض عن المشرکین ام خلوت مشرکانونا ابو سرزان مین والکوا اناکا پیناکا تاکی سرمون کافشیو تار پارا المستہزئین داغ استہزاء کولکنا اللذین آغ استہزاء کولکی اجحدون مغلائے الہا آخر کیا غی گردول دے اللہ تعالیٰ فرمابود بل فصوف یعلمون ذرد چدوی وپوشی لقد نعلمو تاکی سرمون پوئیگو انکا یزیق صدرکا چی خبر دادا یزیق صدرکا چی تنگیگی سینستا بما یقولونا پاغ خبری چی دئیے کئی لیکن دی خطا پوری مسخری کئی دی قرآن تا دروغ وشتا سینرا تنگیگی دی بانے نمون تا پتا دا خطبہ سکے فسبح تسبیح وایا بحمد ربک سرد حمد پروردگار تا وکم من الساجدین اتمر کرے د سجدی کو وعبد ربک بندگی کو درفتا حتی آتی کل یقین تردے پورے چراشتا تمرگ یقین مانا سا چراشتا تمرگ دقا خبر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاغ سڑیو کلا ورطراغے وی یا امیر المومنین او دا مومنان و بادشاہ انی احب الفتنہ زما فتنہ دیر خوخدا و اکرہ الیقین ازما یقین و حق و رشتہ دیر بدش و اصلی بعد العصر از الصلاة کم نمازی کرنا بعد تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلات تووی تو ورشا تورا راڑا دا سڑے لانو حضرت علی ورته ولې اډاله وې دی وې زما فتنه خو خدا فتنه خو شرک ته وې شرک چې چا خو یا مشرکی دی مسلمان او مشرک شوی نه مرتد واجب القتل له یوا اوی دی وې چې حق می بدی شي یا یقیني خبره می بدی شي نو قران یقین دی پیغمبر یقین دی خدای یو والے یقین دی زړه دا بدی شي نو بیا کافر نه بیا اعلانو اوی دی وې چې صلات کو نمازګر نه بعد مازیګر نه بعد خو حرام دی نفل کول نو دې چې دا کار کوي د پیغمبر د منی باوجود نو دی اعلانو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورته ان کلامی محملا صحیحا دغه خبره خطا ویلم کې دیشي وی هر چې دا خبره ده چې دی وای چې زما فتنه خو خدا میغه فتنه سید زمان خو خدا استام خو خدا اولاد ته قرآن فتنه ویل دي انما اموالکم واولادکم فتنه هغه زمان خو خدا استام خو خدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته څه کتل او هر چې دی وای چې حق می بدی شي یقین می بدی شي نو یقین قرآن مرګ ته ویل دی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین بندگی د پروردگار کو تر دې پورې چې مرګ د تراشی مرګ الله تعالی سره ویلی یقین ورته ویل دی نه مرګ صاحب وخت حضرت عمر ته نه خو مله نه کړه د بدی شي د سنا روا وکړه
اوی هر چې دی وای چې صلات کو نمازګر نه بعد نه صلات یوازې معنا موږ نه دی صلات درود هم دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وای د نمازګر نه بعد نه کو ناروا نه دی خو ثواب کار دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا ابقانی الله فی ارض لست فیها یا علی علی خدای دې ما داس مکه نه پاتې کې چې کوم ځای ته نه ما باندې اوس روغ سره به اعلان کړو زه مې رسول زایدا الحمدلله. نو خلاصه سوره حجر چې د قرآن هر څه واضح کړی دي او قیامت پر ورځ باندې به کافران ډیر حسرتونه د ایمان کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي چې دا قرآن مونږ نازل کړی دی مونږ یې د حفاظت ذمہ داری اخیستې ده. تر دوی په مسخرو باندې دل برداشت کېږه ما دلائل د توحید په کائناتو کې واضح ښکاره دي. دغه رنګ په پیدا کولو د انسان کې واضح ښکاره دي. خو شیطان چې دغه انسانانو پلار د باغ نه راوستل دي دا انسانان بیا هم دغه مرګتیا کوي. واقعات د پیغمبرانو چې دای د خپل قول پاخو قول نه پرې خو او منکر قومي د عذاب شکار شو او آخر د صورت کې ظلم تنگ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین کار بکې تر مرګ پورې دغه چټي نشته. يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوة على الليل وعلى النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. اشتياق بسم الله.